چونکه کله څه دا سیلي وي څه تو سره امانات دی دغه سیلي وي کله یې تو جسم نه د روح څه کله یې تو جسم نه جدا شولو بیا هغه انسان ډېر محتاج کیږي ما او تا دپاره اوس څه دا لسونه څه یې تاسې دعایي کنوت ته اوچتېږي دا بیا کله کفن کې باند شي بیا نه اوچتېږي ته اوس ازاد یې وروره ته هر یو شی کوای شي خپلو ګناهانو مغفرت کوای شي دعا کوای شي عملونه کوای شي خو چې یو پیره کفن کې د لسونه باند شوله بیا هر شي نه پاتې شولې لحاظه څو داسې شیونه دي چې هغه فایده ورکوي مرده ته څو داسې شیونه دي چې هغه مرده ته فایده ورکوي هغوی نه یو شی تاسو یا چا مور پلار چا حقداران دغې دنیا کې نشته او دا یو روایت دی دا یا ذهن ته واچوئ چې کله وخت کې یو مرده یو مرحوم چې هغه دغې دنیا کې ما پلار دی مور دی ما یې ډېر خدمت کړی دی ما یې ډېر حق ادا کړی دی خو مرګ نه بعد ما هغه پریښللو ما هیڅ ورسې نه وکړه مړی مو ورسې نه وکړې مجلسونه مو ورسې نه وکړه قبر نه ما هغه آک کوای شي هغه پلار قبر نه ما آک کوای شي دغه مو ذهن کې وي دی وجې نه څو داسې شیونه چې هغوی کې یو صدقه دی چې ډېر بهترین عمل دی چې انسان دغې دنیا کې مرحوم دپاره صدقه وباسي او حتی روایت راغلی د معصوم نه چې د مرده د مرحوم اول شپې باندې پکار دی صدقه سړی وباسي د اهل خانه ته هم زه ریکویسټ کوم چې مرحوم دفن شپې پکار دی نن 100 روپۍ 50 روپۍ صدقه وباسي یو غریب ته ویر کوي چا ته ویر کوي څه هغه محتاج دی قبر کې ډېر زیات ضرورت دی ورته دویم شی چې هغه مجلس امام حسین علیه السلام دی ډېره فایده ورکوي حتی حبیب بن مظاهر په متعلق دا مقاتلو لیکلي دي چې یوه عالم خوب کې ولیدو حبیب بن مظاهر ویې لیدلو ډېر خوشحال دی ډېر ښه حالات کې دی یقینا دی چونکې د کربلا شهداو هغه مقام دی یغبطه الاولون والآخرون څه قیامت ورځې باندې به د شهداو رشک وکړي خواهش به وکړي اولین و آخرین څه کاش د کربلا کې موږ شهدا شوي وی دومره عظیم مقام دی حتی انبیا به رشک وکړي د کربلا شهداو په متعلق یقینا عظیم کسان دي امام حسین علیه السلام د حبیب تانی ته څه کله راغلی دی یوه جمله یې ورته ویلي دی هغه جمله خدای تاسو نصیب وکړه کربلا د حبیب بن مظاهر قبر باندې هغه جمله لیکلي دی چې کله امام حسین ورته راغوتی ده یا حبیب كنت فقیحا وكنت فاضلا وتختم القرآن في ليلة واحدة و حبیبه تا خو شپې کې یو قرآن ختمولو یعنی دا عظیم مقام دی دا حبیب دور عظیم مقام چې کله اخیری وخت دی جنکندان حالات دی مسلم ابن اوسجا سره امام حسین راغللو د حبیب ته یا مسلم ابن اوسجا ته حبیب بن مظاهر و امام حسین راغلل به هر حال څنګه راغلل ورته یې که وروره څه وصیت دی ما ته وایه چې زه یې ته وصیت بیا ورسوم داخل خانې ته څه وصیت دي همدا وصیت یې ورته وکړو اشاره یې وکړه امام حسین ته راته ورته یې د اوصیک بهذا الغریب وصیت درته کوم د غریب متعلق یعنی دی مقام کی و هغه حبیب خوب کې یوه عالم پوښتنه ونه کړه حبیبه دنیا کې د څه خواهش پاتې دی څه حاجات پاتې دی ورته یې یو حاجات مو پاتې دی ویلې څه چېرته چې د حسین مقام کېږي زه ورکې کښېنم او فریاد ورکې کوم لحاظه دا د حسین مقام مرحوم ته مرده ته ډېره فایده ورکوي